چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وایي. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچوه بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. څه ورځې پس راغی وی د الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره ګاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولی دنیا نه بے حاجت دی. الله مام دسی د مخلوق نه بے حاجت کی څنګه چې ته بے حاجت دی. نو دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصلول غواړي چې ما ته د دې ملک نشنلټي میلو شوی کارډ میلو شوی هغې کې مشکلات دي. الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دا وایي دغه ملک نشنلټي به الله ورکي. الله الصمد د صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې د چا نوم عبدالصمد نو دته صمد مه وایې دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج او دی هیڅ چاته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته وایې ای صمده نه عبدالصمد وایې. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا الله ذات دیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابتوئ واذا بشر احدهم بالانثى حال دا دی چې کله زیری ورکړلی چې دی ته په لور سره نو ظل وجهه مسوده وګرځي مخ د ده تکتو په خپله چې د لور زیری واوري څه دی خیالي وهو کظیم او د غصې نه ډکي ډک. دا الله وی قرآن کې وی دا به دی کړي که نه مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه هفته پس به وایي بس لور مې شوې ده نه څه چل لور مې شوې ده نه چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سیوا شو یو بلا را کر بل سیوا یقین وکه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال دا ما مشرکینو وی مشرکینو دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپله رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي که نه. دا نن چې ستا مور ده دا لور وکه نه وه نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علماء وايي